یو کس وایي چې په امتحان کې نقل کول څنګه دي؟ په امتحان کې نقل کول دوکه ده او دروغ دي، او دروغ او دوکه دواړه حرام دي. که دا دنیاوي امتحان وي د سکول کالج، او که دا دینی امتحان وي مدرسې. مدرسه کې چې په امتحان کې نقل کې، نو د دې مطلب دا دی چې تا لیکل کړي دي، نو استاد به تا ته 100 نمبر درکړي پورا. د هغې 100 نمبرو مطلب دا دی چې دا سړی پوخ عالم دی، د هر یو شی زده دی، او ستا خو به زده وي نه، ځکه چې دا په نقل لیکي. نو هغه تا سره یو قسم ته د ممتحن د طرف نه سند دی چې دا سړی د دې قابل دی چې دنه د مسلې تپوس کوي، چې دې تاسو ته څه ښایي په هغې باندې عمل کوئ. او دا غریب خو مسکین خو پوی دی نه، نو دی چې خلکو ته ښایي نو غلطې به ښایي، نو دین به غلط خورئ. نو دا دوکه ده، دروغ دی، او د دین د غلط خورولو بیله ګناه ده. او که چېرې دا سړی د دنیا امتحان ورکوي د سکول کالج، نو یا ډاکټر دی یا انجینیر دی یا بل شی دی. مثلا ډاکټر دی، نو امتحان کې نقل وکړو، امتحان یې پاس کو په ښو نمبرو، او دته سرټیفیکیټ ملاو شو، او دی پوهېږي نه په سرجنۍ پوهېږي او نه په بل یو کار باندې پوهېږي. نو دی چې کله کلینیک کې ودرېږي یا په هسپتال کې ودرېږي، پوه نه دی، نو د دې دا مطلب شو چې دا هر څه لوستي دي، دا دروغ دی او دوکه ده، او دا حرام دي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. یو کس وایي چې د نکاح نه مخکې چې کومه جینۍ کړې ده، کویدن کړې ده، نکاح لا نه ده شوې، د هغې تصویر کتل څنګه دي؟ تصویر کتل ښه شی نه دی. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وفرمایل چې رشته دې وکړو، او یا رسول الله وی جینۍ دې کتلې ده؟ وی نه. وی چې کتلی دی وی نو ښه به وه، ستاسو په منځ کې به محبت ډېر. نو کتل جایز دي، لیکن کتل داسې نه چې د جینۍ پلار ته ووایې چې زه ستا لور ګورم، هغه به ته ودرېږه زه ستا خبره اخلم زه زما لور ګورې. داسې بې ګورې چې د هغې پام نی، او دغه زنانه چېرته وه، نو تا مثلا په ود کې وکتل، هغه دې ولیده، په غلا غلطۍ سره یې وګوره. دغه وخت کې د غلا غلطۍ سره دا کتل یو نظر دا جایز دی چې رشته یې کې ستا خوښه شوه، اوس یې وګوره. تصویر ټیک شی نه دی. یو کس وایي چې ډېر وروڼه حج ته روان دي، د حج د احکاماتو بیان وکړي. دا داسې ځای ته لاړ شئ، تربیتي پروګرامونه د حج متعلق کېږي. زه خپله ټیک نه یم، نو مخکې به دلته کېدو. داسې ځای وګورئ چې کوم ځای کې عالمان تربیتي پروګرامونه کوي، نو چې څوک حج ته ځي نو هلته لاړ شي، دا زده کوي. یو کس وایي چې د عاملانو نه د خپل مستقبل باره کې حالات او معاملات تپوس کول، دا څنګه دي د دین په رڼا کې؟ د دین رڼا دا ده چې د مستقبل باره کې چاته علم نشته. علم غیب صرف او صرف الله ته دی. توتی مارغه دی، په هغه باندې فال ایستل، عامل باندې خپل مستقبل معلومول چې زما حالت څه دی، نو قریب ملاو شي که نه، دا علم غیب دی. او د غیب و علم صرف او صرف الله ته دی. که یو سړی دا عقیده وي چې ما ته دا سړی غیب ویلی شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د جاهلیت په زمانه کې به دته کاهن وي، کاهن، ساحر، جادوګر او کاهن د مستقبل حالات به وي، د الله رسول سخت طریقې سره منع فرمایلی دي او حرام دي داسې کس ته تلل. یو کس وایي چې یو سړی دی ملازمت کوي، تنخوادار، خپله نیمه تنخواه بل کس ته ورکوي، او ډیوټي خپله نه کوي، او ډیوټۍ ته هغه بل کس استوي. داسې څنګه ده؟ دا نه ده جایز، حرام ده. ته چې ملازم جوړ شوی، نو هغه ادارې په تا باندې اعتماد کړی دی، په بل چا باندې نه. نو بل کس چې کوم دی، نو هغه نشي استوي. تا ته ما خر در کو چې په دې باندې بار راړې شي، تا هغه خر د خپل علاقې او د محلې او ظالم زمیندار ته ورکو چې هغه خر ته غټ لوړ نیولی دی، وهي، نو دا غلطه ده، جایز نه دي. ځکه چې خر خو ما تا ته درکړو، ما ته پته وه چې دا سړی مهربانه دی، رحم دل دی، څه وایي نه، ته هغه ته ورکو، نو دا ټیک نه ده. دغسې د نوکرۍ د دې نه سخته ده معامله. یو کس وایي چې زمونږ یو دوست هغه خودکشي کړي وه او هغه مړ شو، او بعضې وایي چې دا په تقدیر کې لیکلي، او بل کس وایي چې دا شیطانی عملو. نو تقدیر کې هر یو شی د انسان لیکلی، دا یاد ساتئ. لیکن د تقدیر مطلب دا دی چې ما او تا ته د کار نه پس پته ولګي
یو سړی ځان ووژلو نو موږ ته پته ولګېده چې دې سړی ځان ووژلو. او د تقدیر مطلب دا دی چې الله جل شانه ته د هغې سړي د مخکې نه پته وه چې دی به دا کار کوي او اندازه هم الله جل شانه مقرروي او د چې دا کار کړی دی په خپل کسب او اختیار سره یې کړی دی او د ته دا تقدیر کله معلوم و چې زما په تقدیر کې دا دی چې زه به قتل کوم. د چې بغیر د تقدیر د علم نه تقدیر علم الله جل شانه چاته نه ورکړي بغیر د هغې د علم نه ځان کې چاړه ومنډل او ځان یې په تماچه وویشتو د دې به ته خدای تپوس کړي. یو کس وایي چې زما یو دوست دی هغه په یو دوکان کې کار کوي هغه سره 2 عیسایان هم کار کوي هغه ما ته ووایي چې زه د دواړو سره خوراک کوم دا څنګه دي او هغه ما ته سلام هم کوي د هغې سلام جواب هم ورکړو. د عیسایانو سره خوراک کول دا جایز دي لیکن د هغې مخوره خپله پې باندې خوره وه. البته که چېرې هغې خوراک داسې وي چې هغه حرام وي مثلا هغې خنزیر پخ کړی دی تا ته یې مخې ته کېو نو د هغې په نږدې خو خنزیر خوړل هغې خوري ته به څه کې دې نه به ځان بچ کې. البته دغسې حلال رزق هغې سره خوړی شي دوستي به ورسره نه کې محبت به ورسره نه ساتي. دویم د سلام باره کې چې تا ویلي دي عیسائی کافر دی او کافر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلام بناچ که چېرې هغه پتا واچولو بیا به څه وی بیا به دا وی چې وعلیک رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو یهودي رالو او هغه سلام واچولو خو سلام یې په دې الفاظو سره واچولو السلام علیک. دا بعضې خلک وایي السلام علیکم نو سام لفظ یې وی السلام نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وعلیک. ام المؤمنین حضرت عائشہ بی بی د ټولو مسلمانانو مور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی هغې هم دا ټکی واورېدو د هغې یهودي هغه ډېره ذهینه وه هغې ته پته ولګېده چې ده خو سلام ټکی نه دی کړی ده خو سام کړی دی نو هغې یهودي ته دې په جواب کې وی وعلیک السلام واللعنه پتا دې سام وي او لعنت دې وي ورسره. دا الله رسول ورته وفرمایل چې عایشې نرمي کو وی چې یا رسول الله دې تا وانه اورېدو چې تا ته څه وویل سخت الفاظ یې ته وویل تا ته خو وویل چې پتا دې مرګ راشي سام معنی مرګ او هلاکت دې بربادي ده نو ما ورته ځکه دا جواب ورکو نو وی تا وانه اورېدل چې ما څه جواب ورکو ما ته وویل وعلیک او دا دې پتا وي لکه څنګه چې یو سړی تا ته ګرنیټ تا طرف ته راولي او تا هغه اوچت کې لا پکې وخت وي او په هغې واپس وغورځي نو ما هغه ته وویل بس دومره ډېره وه تا خو سره سیوا الفاظ هم وویل لعنت دې م ورسره و. نو چې کله کافر عیسائی یهودي په تا سلام وکړي ته ورته صرف وعلیک وایه او چې کله سلام پې باندې اچې او یریږي چې سلام مې په وانه چې هم څه خطره به راته پېښه شي نو بیا السلام علی من اتبع الهدا دا وایه معنی یې دا ده چې سلام دې وي په هغه چا چې څوک د هدایت اتباع کوي. یو کس وایي چې زما یو رشته دار دی هغه په جګړې کې خپلې ښځې ته 6 ځله د طلاق ټکی استعمال کو شرعي لحاظ سره د دې څه حکم دی؟ مفتی صاحب نه تپوس وکړه د جمعې د لمونځ نه پس او طلاق چې 3 ځله څوک استعمال کي نو ښځه پې باندې مطلقه شوه او طلاق مغلظ شو دا ترې جدا شوه دا پردی شوه اوس دې سره نشي پاتې کېدی بلکې دې سره اوس د ده نکام نه کېږي د بل چا سره یې کېږي. یو کس وایي چې ما ته صرف 2 صورتونه یاد دي د دې 2 صورتونو سره زما مزد کېږي او که نه او مزد کېږي 2 صورتونو سره مزد کېږي چې 2 نه یاد ده چا یو یاد دی قل هو الله احد نو هغې سره هم مزد کېږي فرض ادا کېږي لیکن ته چې څنګه نور کارونه زده کوې نو دغسې دا صورتونه هم نور زده که نور صورتونه زده که یو رکعت کې یو صورت وایه په بل کې بل وایه. یو کس وایي چې زما والد صاحب ډېر بیمار دی ما ته وایي چې بچیه زما د مر نه پس په 3مه ورځ ښه غټ خیرات وکړه چې زما د محلې د غریبان خلک ماړه شي. ما ورته وایي چې بابا دا وصیت دی صحیح دی خو 3مه او 4مه پکې نشته آیا دا صحیح ده او که نه؟ ته پلار ته داسې مو وایه ځکه چې پلار دی اوس په کټ کې پروت دی د هغه زړه ته پې صدمه رسي هغه ټول عمر په ناپوهۍ سره تیر کړی دی نو اوس هم دا وایي او به هر حال صدقه او خیرات د چا طرف نه ورکول ټیک دي ته هغه ته دا مشوره ورکړه چې بابا ته چې په مر نه پس زه ستا خیرات کوم نو ته اوس وکړه نو په ژوند باندې چې وکړي نو ډېر ثواب دی
مرګ باندې خیرات کول دا غي مړی چې کوم مړ شو دا غ د مال سره تعلق درېم برخه کې دی سیوا نه دی کچري هغه د وصیت کړی وي او هغه مال درېم برخه نه پریخه د وارثانو خوخه نه و نو دغه وخت کې د وصیت باندې عمل نه کی البته چې پجون کې هغه سره پلاس کې سیدنه هغه کولې شي بهر حال تپلار سره داسې الفاظ مو وای چې داسې نه و داسې او چې کله هغه مړ شي نو ته بیا د پلار په نوم باندې خیرات وکا که روټۍ پخې که مسکینانو ته څه ورکې که جومات کې لګې که مدرسه کې لګې په نیت کې دا وکړه چې یا الله د دې 50,000 روپو ثواب زما پلار ته ورسې نو دا خیرات یې ډېر دی یو کس وایي چې جمعې د مونځ نه فرض مونځ نه پس د 6 رکعاته کول ضروري دي د سنت دي 6 رکعاته کول اختلاف پکې شته دی لیکن زمونږ د حنافو په نزد سنت دي یو کس وایي چې کله سړی باندې غسل واجب شي نو لامبل ولې ضروری دي د الله رسول وایي چې کله باندې غسل وړ نو لامبه به ځکه ضروری دي ته چې موږ کې د جمعې راغله د پرچی تا راستوري نن ته راغله ته موږ ته ولې راغله ځکه چې الله او د الله رسول وایي چې د جمعې د موږ فرض ده او موږ د الله بندگان یو او کته وایي چې زه د خدای بنده نیم نو کفر ته وته نو الیاذ بالله کافر کیږي دې سره کو پزړه کې دا وې چې یاره د غسل خډیر ګران شی دی د فلانکو خلکو مذهب خدای چې لامبي وکنه لامبي لکه پیرنګیان نو دغه وخت کې سړی کفر ته وځي ځکه چې د عیسایت ته په اسلام باندې او عیسایانو ته په مسلمانانو باندې ترجیح ورکړي یو کس وایي چې زمونږ په گاونډ کې یو غریب سړی دی هغه منظم نه کوي او روزګار هم نه کوي نو په دې سړي باندې زکات کیږي او کنه او زکات پې کیږي زکات پې کیږي که موز نه کوي که روزګار نه کوي نو زکات پې کیږي البته که شری د دغه نه یا د دنه زیات غریب وي مزګزار سړی نو ستا زکات هغه ته ورکول ډیر بهتر دی یو کس وایي چې غزوه هند څه ته وایي د دې باره کې څه حدیث یا حواله شته او که نه او غزوه هند په باره کې احادیث شته دی بعضې چې کوم تیر غزوات دي د هغې په باره کې وایي چې دا دي خو تحقیق دا دی چې دا غزوه به کېږي را روانه ده او دام روایتونه معلومیږي چې کېدای شي په دې غزوه کې ډیر هندوان مسلمانان شي او هند نه مراد پاکستان هندوستان بنگلادیش د ټول علاقې دي صرف هندوستان نه یو کس وایي چې یو زنانه ده هغې سره 4.5 تولې سره زر دي سپین زر ورسره نشته دی خاون هغې ته د میاشتې خرچ ورکوي 2-3 زر روپۍ هغه لګوي یعنی جمع کوي یې نه نو په دې زنانه باندې زکات فرض دی او که نه او مفتیان حضرات وایي چې په دې باندې فرض دی خو نن سبا فتوا په دې باندې ده خو دا گنجایش پکې شته دی که د دې سره بل څه نه مثلا روپۍ ورسره نشته سپین زر ورسره نشته نو بیا صرف سونه چې کوم دی نو بعضې حضرات وایي چې په دې باندې زکات نشته دی تر څو چې نصاب ته رسېدلی نه یو کس وایي چې مونږ اکثر په بازارونو کې ګورو چې خلک د جمعې موس کې د جمعات د حد نه بهر ولاړ وي آیا دا موس قبلیږي او موس صحیح دی او که نه نو د جمعې په موس کې د جمعات نه بهر ودېدل په سړک وغیره باندې دا موس صحیح دی په یو شرط سره هغه دا دی چې په صفونو کې اتصال وي یعنی دا بارني صفونه د سړک د جمعات نه بهر چې جوړ دي دا متصل وي د جمعات د صفونو سره او متصل مطلب دا دی چې د دې په منځ کې خالی میدان نه او که چېرې خالی میدان و نو بیا دا اقتدا نه ده صحیح البته کوم ثواب چې په جمعات کې دننه ولاړو خلکو ته ملاویږي نو هغه د بارنو ته نه دی ته صرف د مس ثواب دی او د جمع او هغه خلکو ته د جمعات هم ثواب ملاویږي ځکه چې په جمعات کې دننه یو کس وایي چې وفیها ما تشتهیه الانفس آیت کریمه ورکړی دی او بیا وایي چې دې آیت په حوالې سره دا تپوس کوم چې په جنت کې خوب شته او که نه جنت کې آرام شته چې خوب په جنت کې نه نو کوم ځای وي خوب خو ډېر مزیدار شی دی سړی ستړی چې ویده شي نو آرام وي بل تپوس کوي چې په جنت کې زمینداره شته نو زمینداره ستړی ستومانه کار دی دا سړی خوار کی په دنیا کې نو دا په جنت کې نشته البته حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به وایي چې یا الله زما زمینداره خوښه ده فصل مې ډېر خوښ دی زه فصل غواړم چې فصل وکرم
نو الله جل شانه به ورته وایي چې دا ما څه درکړي دغه بس دی، خو هغه به وایي نه دا خوند د خلم. نو هغه به ولاړي او د هغه په مخ کې به فصل زرغون شي، هغه به لوی شي، داسې به وي چې د ډېرې مستۍ نه به هغه فصل تک تور وي، او بیا به په هغه یو ساعت کې په هغې باندې بمبلې راشي غنم، بیا به اوچ شي، بیا به غوبل شي، بوس به بیل شي، دانې به بیلې شي، او د ده په مخ کې به یو پړی د غنمو ولګي، ده ته به خوند ورکوي. دا الله رسول الله وفرمایل. ما خپلو الفاظو کې وی حدیث مبارک کې راځي، نو یو عربي پاسېدو په هغه پینډه کې چې کومه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانول، نو هغه عربي وایي چې یا رسول الله دا به یا مهاجري وي یا به انصاري وي ځکه چې هغه زمانه کې عرب چې وو نو د هغوی زمینداران نه وه، بلکې هغوی به په دشته کې پاتې کېدل په سارا کې، او د هغوی صرف د څاروو سره کار و. لکه دلته زمونږ بعضې وروڼه ګډې سره وي، بس د هغوی ګډو سره کار، نو د هغوی به اوښانو او ګډې بیزې به وې، نورې څه نو. او د انصارو د دوی زمینداره وه. نو هغه عربي ووایي چې یا رسول الله دا به یا انصاري وي او یا به مهاجري. نو پیغمبر علیه السلام مسکی شو. بل تپوس د کړی دی چې آیا د اولاد خواهش به وي؟ نو جنت کې اولاد ضرورت نشته، ځکه چې اولاد خو سرخوږی دی، کله یو ناجوړه شي کله بل ناجوړه شي، سړي باندې خم لګي، لیکن ټول مصیبتونه د اولاد سره دي. یو بابا حضرت مفتی صاحب فرمایي ما لیدلی و هغه بابا، هغه د هریپورو. نو مفتی صاحب وایي ما دې تپوس وکړو چې ستا اولاد شته؟ نو یې ما ته وایي چې الحمدلله نه یې، الحمدلله نہیں نشتا. میں بتاؤں کہ کسی زمانے میں آپ کی بیوی اور بچے تھے، نوغوی الحمدللہ تھے. نوتی سے بھائی ما بتاؤں کہ الحمدللہ تھے، دا خو ٹک شوا چې ښځه دی و بچی دی په دې باندې شکر وباسي ځکه چې دا نعمت دی، لیکن تا ډومبی ووایي چې الحمدلله نه یې، شکر دی نشته دی، دا دې څه پورې ووایي؟ هغه ورته وایي چې وایي کله و نو د خدای نعمت و ښځه وه بچي و، او چې کله نشته دی نو هغه مصیبتونه نه خلاص شوم. کله به راته ښځې وی ټماټر راوړه، کله به وی ټیپر راوړه، کله به غوړي ختم شوي دي، کله به اوړه ختم شوي دي، نو بل کار به مې نو په اوږو مې تروړه پرته وه، یا دا وړو ډبې مې لاس کې و تلم راتلم به بل میس نشو کولی. او بچي به کله یو بیمار و کله بل بیمار، نو هغه ټول مړه شوي دي، ښځه مې مړه شوي ده، نو د هر څه نه خلاص. او په جنت کې به دا خواهش که څوک وایي نو د دې غوښتو ضرورت نشته. البته بعض روایتو کې راځي یو کس وایي چې دا نومونه ما لیکلي دي، دا راته ووایه چې په دې کې د صحابیاتو نومونه شته او که نه، او په دې کې کوم یو نوم ډېر ښه دی چې هغه کېدو په ماشوم باندې. رباب، شموس، بریره، سودا او ام صوبات. په دې کې بریره او سودا دا د صحابیاتو نومونه دي او دا نور نه دي. ام دا سودا رضی الله عنها دا د پیغمبر علیه السلام بیبي وه، او هر خدیجه رضی الله عنها چې وفات شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح شي و، دا کونډه وه. او دا بریره دا د پیغمبر علیه السلام د بیبي د حضرت عایشې رضی الله عنها وینځه وه. د دې حدیث په بخاري شریف کې تقریبا 2 ځای راغلی دی. دا دواړه صحابیات او دا نور صحابیات نه دي، خو جایز دي. یو کس تپوس کې چې صلات و تسبیح په دواړو قاعدو کې د تسبیح ویلو حکم شته او که نه. د صلات تسبیح 2 طریقې دي. یو طریقه چې کومه د عبدالله بن مبارک صاحب نه روایت ده، په هغې کې په قاعدو کې تسبیحات نشته، او بله طریقه کې شته. یو کس تپوس کړی دی چې 4 رکعاته نفل سړی کوي، نو په 2م رکعت کې چې کله په رکوع باندې کینی، د په رکوع باندې کیناستل لیکلي دي، رکوع باندې نه کینی، قاعده باندې کینی. نو عبده رسولو پورې ویلو نه پس درود به وایي او که نه. او چې کله 3م رکعت ته پاسي نو ثنا سبحانک اللهم به وایي او که نه، او سوره فاتحه. نو فرضو کې داسې نشي کولی، البته په نفلو کې داسې کولی شي، بلکې بهتر دی چې 4 رکعاتو نفل ته نیت تړلی، نو 2 رکعاتو کې کینې، تشهد ووایې او درود ووایې، دعا ووایې، او بیا الله اکبر ووایې پورته شي، او بیا 3م رکعت کې سبحانک اللهم او تعوذ او تسمیه او سوره فاتحه.